د شپې د وده کېدو نه مخکې د قرآن کریم یو ختم کوئ، پوره 10 سپارې تلاوت کوئ، بیا وده کېږئ. تاسو به م وایئ چې د شپې د خوب نه مخکې د پوره قرآن ختم کول دا خو ډېره ناممکنه خبره ده، خو دا ممکنه ده او دا زه نه وایم، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث مبارک دی چې کوم مسلمان 3 ځل سوره اخلاص ویلو نو دا داسې ده لکه ده چې د پوره قرآن تلاوت کړی وي او پوره قرآن کریم یې چې دا ختم کړی وي. نو سورة الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، دا ما یو کرت تلاوت کو د 10 سپارو اجر الله جل شانه زمونږ په عمل نامه کې ولیکلو. که زه 2 ځله ووایم نو 10 سپارې او که 3 ځل مې وویلو نو د پوره قرآن کریم د تلاوت اجر الله جل شانه زمونږ ستاسو په عمل نامه کې لیکي. نو ما دا د خوب ټایم ځکه تاسو وښودلو چې کله وده کېږئ نو وایئ. زما خپل یو سوچ دا دی، زه خپله یو خبره تاسو ته دا کومه چې کله مونږ او تاسو وده کېږو نو دا خوب چې دی دا هم ګورئ د مرګ نه کم نه دی، هیڅ نه ده معلومه، کیدای شي په همدې خوب کې مونږ ته مرګ راشي او د دې دنیا نه لاړ شو. نو څومره خوندور خوب به چې کله مونږ وده شو او څومره خوندور مرګ به چې د هغې نه مخکې مونږ د پوره قرآن کریم تلاوت کړی وي. ټوله ورځ تېره شي، انسان دی، ګناهونه کېږي، قسمه قسم ګناهونه، الله یې د غټو نه مونږ وساتي. کنی واړه خو ډېر عام دي، واړه ګناهونه خو ډېر عام دي قدم په قدم. نو کله چې بیا مونږ خپل بستر ته راشو، کله وده کېږو، په دغه وخت کې مونږ د قرآن تلاوت وکړو، په داسې حالت کې مونږ وده شو چې د پوره قرآن کریم مونږ تلاوت کړی، نو ډېره د سعادت خبره ده. نو انشاءالله زه به خپل هم اهتمام کوم او دا زما یو خپل ذاتي یو عمل چې تاسو سره مې شریک کړو چې تاسو هم شروع کړئ. باقي دا وخت د دې دپاره تعین د دې وخت نه دی شوی، هر وخت ته سورة الاخلاص وایه، 3 کرتې وایه، الله د پوره قرآن کریم اجر درکوي. او په حدیثو مبارکیو کې خو د دې دومره فضایل راغلي دي چې ډېر بې شمېره فضایل د سورة الاخلاص راغلي. خو انشاءالله په بله موقع به هغه در سره شریک کړم. اوس دومره ځان سره یاد ساتئ چې کله هم وده کېږي د خوب دعا وایه، اللهم بسمک اموت و احیا. د هغې نه پس په خپله بستره باندې که ته ویده یې او که ته ناست یې او که ته په هر حالت کې نو ته 3 کرتې سورة الاخلاص وایه، قل هو الله احد سورت سره د بسم الله. نو انشاءالله العظیم د الله نه امید دی چې د پوره قرآن کریم اجر به الله جل شانه مونږ تاسو سره نصیب کړي. دغه پیغام د نور ملګرو سره هم شریک کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.